ګوره دا خو د افغانستان او د پاکستان په منځ کې دا ټوله جګړه او دا ټینشن دا په بارډر باندې دا په یو بل باندې ګولهباري دا د انډیا په حق کې ځي. د دې امریکا خوشحاله ده. د افغانستان د حکومت نه موږ بجا طور دا مطالبه هم کوو، امید ته هم ساتو چې دلته کم ترهګري او دهشتګردي کېږي په دې کې د افغانستان د پاکستان د حکومت سره کومک وکړي، تړون دې وکړي، ملاتړ دې وکړي چې دا دهشتګردي کنټرول شي. ولې؟ ځکه چې 40 کاله پاکستان هم د افغانستان د ولس ملګرتیا کړې ده او دلته نن هم 20-25 لاک افغانان موجود دي، محفوظ دي، د عزت سره دي، د خوشحالو سره دي او عام خلک د هغوی ته د احترام په نظر باندې ګوري. د صوبایي حکومت عزم دی، اراده یې دی چې موږ په دې دهشتګردۍ کې د ختمولو کې یو مهم رول ادا کولی شو. نو که هغه د افغانستان سره د خبرو اترو رول دی او که هغه په وطن کې دننه زما دا خیال چې دوی ته موقع ورکول پکار دي. موږ د دې په حق کې نه یو، د دې مذمت کوو. دا ظلم دی، دا جبر دی. یو سیاسي جماعت په پابندو باندې نه ختمیږي او د هغوی دا غوښتنه چې د هغوی د جذباتي عمل موږ ملګرتیا چرته هم نه ده کړې، لیکن په کومه طریقه باندې هغوی ټریپ کړی شو مورید کې بیا په هغوی تشدد وشو، نو د دې موږ غندنه کوو. کتونکو کاشف عارف ما پېښور کې موجود ما سره خوا کې د جماعت اسلامي پخوانی امیر سراج الحق صاحب موجود دی. سره خبرې ترې کوو د ملک چې کوم سیاسي صورتحال بیا پاکستان او افغانستان چې کوم مسلې را روانې ډېره مننه سر د وخت راکول. څه ګورئ په ملک کې چې کوم سیاسي صورتحال خصوصا خیبر پښتونخوا مذهبي جماعت باندې چې کوم دی TLP خصوصا په هغې باندې بین لګي، هغې احتجاج کوي د فلسطین دپاره، نو څه ګورئ دغه ټول صورتحال؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تر څو چې په TLP باندې د پابندو سوال دی، موږ د دې په حق کې نه یو، د دې مذمت کوو. دا ظلم دی، دا جبر دی. یو سیاسي جماعت په پابندو باندې نه ختمیږي او د هغوی دا غوښتنه چې د هغوی د جذباتي عمل موږ ملګرتیا چرته هم نه ده کړې، لیکن په کومه طریقه باندې هغوی ټریپ کړی شو مورید کې بیا په هغوی تشدد وشو، نو د دې موږ غندنه کوو. او زه حیران یم د پاکستان سیاسي جماعتونو ته چې هغوی څنګه په یو سیاسي او پولیټیکل فورس باندې او یو پولیټیکل جماعت باندې د کابینې د طرف نه د پابندو باندې خاموشي اختیار کړې ده. دا خو یو مستقل اټیچیوډ دی. د هغوی مطالبه دا وه چې موږ یو یادداشت د امریکې سفارتخانې ته پیش کوو چې په اسرائیلو دباو راولي او د هغوی نه لاس اوچت کړي، په هغې چې کوم ظلم او جبر او قتل عام او نسل کشي شروع کړې ده دا پې بنده کړي. نو که حکومت چېرته هغوی ته په یو محفوظه طریقه باندې د یادداشت د پیش کولو موقع ورکړې وی، نو د دومره قتلونو د لاټي چارج او د انسوګیس او د ظلم او د جبر ضرورت به نه وی. هلته خلک وایټ هاوس ته ځي او وایټ هاوس ته دننه ننوځي او هلته احتجاجونه کېږي. خو نه پوهېږم چې زمونږ د پاکستان حکومت د امریکې سفارتخانه څنګه مقدسه کعبه ګڼي چې هلته به څوک چغم نه وایي او هلته به څوک ځیم نه. بهرحال زمونږ د امریکې د خلکو سره جنګ نه دی، زمونږ د امریکې د حکومت د فیصلو سره جنګ دی او د هغوی د نظام سره هم جنګ دی چې نور غلامان کول، د نورو خلکو وینه تویول، هغه د ځان لپاره جایز ګڼل، کله یې پخپله کوي کله یې د اسرائیلو په ذریعه یې کوي. نو دې وجه باندې په دغه مذهبي او دینی جماعت باندې په پابندو باندې زه په خپل ذاتي نظر ګڼم چې دا ډېر غلط کار دی. او نن که د TLP باندې په پابندو باندې سیاسي جماعتونه خاموش دي، نو سبا له خو د هغوی هم نمبر راتلی شي. ځکه چې تر څو پورې تاسو د یو پارټۍ د لیډر او د هغې د کارکنانو مبارکې عدالت کې موقع نه ورکړي د صفایۍ ورکولو، نو یک طرفه الزام او یک طرفه فیصلې دا په ټوله دنیا کې هیڅوک نه تسلیموي. تر اوسه پورې حکومت هغوی سپریم کورټ ته کیس نه دی وړی چې حکومت هم راشي او بیا د هغه پارټۍ نمایندګان او وکیلان هم راشي او عدالت ته بیا دا موقع ورکړي چې آیا واقعي د دوی دا پارټي ختمول پکار دي. ځکه زموږ په آیین کې د بندولو یا د بین لګولو صرف یوه لاره ده چې هغوی به د ملک د مفاداتو خلاف یا د ملک د سورنټي خلاف کار کړی. نو آیا حکومت دی ثابتولی شي چې دوی د سورنټي یا د مفاداتو خلاف کوم کار کړی دی؟ د امریکې سفارتخانې ته تګ او هلته یادداشت پیش کول دا خو زه نه ګڼم چې د پاکستان د سورنټي او یا د ازادۍ سوال په دې کې پیدا کیږي.
څه به وایي دې سره چې کوم افغانستان سره چې جنګ وشو بیا د افغانستان سره د جنګ نه مخکې د وفاقي وزیرانو د وفاقي حکومت لخوا یو بیانبازي شروع وه چې افغانان چې کوم دلته اوسیږي یا افغانستان چې کوم خلک دي هغوی په دهشتګردۍ کې برای راست ملوث دي جنګ باقاعده وشو مذاکراتو ته کېناست دغه صورتحال ته څه ګوره دا خو د افغانستان او د پاکستان په منځ کې دا ټوله جګړه او دا ټینشن دا په بارډر باندې دا په یو بل باندې ګولهباري دا د انډیا په حق کې ځي په دې امریکا خوشحاله ده ځکه چې امریکا د افغانستان نه شکست خوړلی دی او امریکا ګڼي چې په دې شکست ورکولو کې امریکې ته د پاکستان هم یو حق دی یو کردار دی لہذا افغانستان او پاکستان دواړو ته به امریکا سزا ورکوي چې کله ورته موقع میلاو شي نو زه اوس هم دا ګڼم چې د افغانستان او د پاکستان په منځ کې جنگ دا د انډیا په حق کې دی دا د امریکې په حق کې دی دا د دواړو ملکونو دشمنانو په حق کې دی او دا جنگ خالص او خالص پاگلپن ګڼم لیونتوب ګڼم او د مسلمانانو او د امت د خیر دپاره نه دی دا 100% نقصاندې دی دواړه طرف ته خلک مسلمانان دي دواړه طرف ته یوه کعبه یو خدای یو رسول یو قرآن دې وجې نه دواړو ملکونو قیادت ته د هوښیارتیا مظاهره پکار ده او د دشمن په لاسونو کې د نه لوبېدلو فیصله پکار ده موږ دلته د هر قسم د دهشتګردۍ خلاف یو او دلته چې څومره خلک زموږ شهیدان شو موږ په هغې باندې خفه یو جاړو پې زموږ د وطن خلک دی د ولس خلک دی د افغانستان د حکومت نه موږ بجا طور دا مطالبه هم کوو امید ته هم ساتو چې دلته کم ترهګري او دهشتګردي کېږي په دې کې د افغانستان د پاکستان د حکومت سره کومک وکړي تړون دې وکړي ملاتړ دې وکړي چې دا دهشتګردي کنټرول شي ولې ځکه چې 40 کاله پاکستان هم د افغانستان د ولس ملګرتیا کړې ده او دلته نن هم 20-25 لاک افغانان موجود دي محفوظ دي د عزت سره دي د خوشحالو سره دي او عام خلک هغوی ته د احترام په نظر باندې ګوري نو لہذا اسلامیت یو طرف ته او د هغه پښتونولۍ هم دا تقاضا ده چې سړی د هغه کور چې په هغې کې هغه خوراک کړی هغه تعلیمي اداره چې بچو یې پکې سبق ویلی هغه جومات چې پکې مونځ کړی د هغې احترام باید چې وساتي څه به وایي جماعت اسلامي هم په دغه تعلقاتو کې یو اهم کردار ادا کړی دی څه قسمه تعلقات پکار دي سبا بیا مذاکرات کیږي په استنبول کې نو څه تجاویز به ورکوئ زه د قطر د حکومت او د ترکي حکومت په دې اړخه شکریا ادا کوم چې هغوی دا دواړه ملکونه راوغوښتل خپل کور ته او دوباره یې بیرته کېنول دغه یو اسلامیت دی او د امت تصور دی چې دوی ژوندی کا زما امید دی چې په ترکي کې به انشاءالله دا خبرې نتیجه خیزې به شي او د امن په طرف به روانې شي موږ د قطر د حکومت نه او د ترکي د حکومت نه هم دغه غوښتنه کوو چې په دې کې نتیجه خیز کوششونه وکړي ځکه چې که د ترکي او د قطر دا جرګه هم ناکامه شي نو بیا به څوک چې په دې کې به ثالثي کوي او جرګه ماري به کوي اخیری پوښتنه صوبایي حکومت چې کوم دی وزارت اعلی منصب تبدیل شو وزیر اعلی بدل شو د خیبر پختونخوا تیر وزیر اعلی چې هغه هم دغه غوښتنه کوله چې ترهګرۍ کې دی د خیبر پختونخوا زیاته متاثره شوې ده د خیبر پختونخوا حکومت نه دی رایې واغستلی شي موږ د افغانستان سره کینو اوس دغه وزیر اعلی هم دغه کېږي نو څه تمې لري دغه ټول چې کوم صوبایي حکومت دی دی به څه کردار ادا کړي په دې معامله کې باور لرم چې که د صوبایي حکومت عزم دی اراده یې دی چې موږ په دې دهشتګردۍ کې د ختمولو کې یو مهم رول ادا کولی شو نو که هغه د افغانستان سره د خبرو اترو رول دی او که هغه په وطن کې دننه زما دا خیال چې دوی ته موقع ورکول پکار دي دوی به په ځان باور لري ځکه خو دا خبره کوي ولې د مرکزي او د صوبایي حکومت په خپلو کې د دې جګړو په نتیجه کې او د یو بل د ذلیله کولو په نتیجه کې رسوا کولو په نتیجه کې هغه خلکو ته موقع میلاویږي کوم چې دلته ترهګري کوي او کوم چې دلته واردات کوي بهرحال نوی وزیر اعلی جوړ شوی دی الله دې کړي چې هغه په دې کې یو ښه ګام والي او دلته د دهشتګردۍ د ختمولو کې دوی کامیاب شي نو خو دا هم وایم چې هغه د 3-4-5 ورځو نه د خپل لیډر سره د ملاقات مطالبه کوي نو مرکزي حکومت له پکار دی چې هغو ته د خپل لیډر سره ملاقات لپاره موقع ورکړي دا د انسان په حیثیت د پاکستاني په حیثیت باندې بیا د عوامو د یو نماینده په حیثیت باندې دا حق جوړیږي تنگ نظري او تعصب د سیاست نوم نه دی سیاست نوم د برداشت دی سیاست نوم د دلیل دی او سیاست نوم د یو بل سره د خواخوږۍ دی لہذا دا یو ملک دی
سیاسي اختلافات همیشه پاتې شوي دي، مستقبل کې به مې خو په څه بنیادي قوانینو باندې اصولو باندې چې هغه د پاکستان آئین دی په هغې موږ اتفاق کړی دی. نو وفاق نه هم دا مطالبه کوم چې د خیبر پښتونخوا حکومت ته دی د آئین په رڼا کې د خپل حکومت چلولو مقرر کړي او د خیبر پښتونخوا د حکومت نه م غوښتنه کوو چې هغه لارې چارې چې هغه د جذباتي فن دي یا د مزید د جګړو د منځته راوړو ذریعه جوړیږي هغې نه لاس په سر شي، ځکه چې نقصان خو لیډرانو ته نه دی، وزیرانو ته نه دی، سینیټرانو ته نه دی، ممبرانو ته نه دی، نقصان عوامو ته دی. نن دلته څومره ټماټر ګران دي، دلته اوړه څومره ګران دي، ستا په پېښور کې د ډوډۍ قیمت کم ځای ته ورسېده، د پیازو قیمت کم ځای ته ورسېده، نو هر شی دلته ګران شو. نو د دې عوامي ستونزو علاج به څوک کوي؟ ځکه چې مرکزي او صوبایي حکومت خو د یو بل له ختمولو یا د ذلیلولو په جګړو کې دی، خو د دې عوام دا مسله به څوک حل کوي؟ نو نه په قومي اسمبلی کې د عوامو په مسایلو خبره کیږي، نه په صوبایي اسمبلی کې د عوامو. لہذا تماشه خو د یو وخته پورې به خلک وګوري، خو بالاخر به دا خلک مجبوره کیږي هم. ډېر زیاته مننه.